دا خود پرویز مشرف غندے غدار ناروا سب سے پہلے پاکستان دا پرویز مشرف غدار ناروا حالانکہ سب سے پہلے پاکستان نہ دے سب سے پہلے اسلام دے بیا د اسلام په نوم آزاد شوی وطن چې دی نو بیا موږ دې دپاره تیار یو دا ناره خو هغه راوښکله صرف د دې دپاره چې د خلکو د زړونو نه د سب سے پہلے اسلام ناره وځي اوس عزتمندو چې بیا د سب سے پہلے پاکستان خو مطلب هم دا شو که نه که مسلمانان په هر ځای کې لوټې لوټې کېږي پروا نشته چې تر څو پورې زموږ وطن صحیح وي بس حالانکه دا د اسلام او د مسلمانانو تاریخ نه دی مسلمانانو تاریخ خدا دی چې په ملتان کې یو بچی आवाज کوي محمد ابن قاسم د هغې په आवाज باندې د مصر نه را روانېږي نو مسلمانانو عزتمندو تاریخ خو ډېر لوی تاریخ دی خو افسوس دا دی چې دوی خپل تاریخ هیر کو او تاریخ دا نه دی چې دوی سره وسلې ډېرې وې د وخت ها د الله حکم دی واعدوا لهم ما استطعتم من قوه او قوت صرف دا نه دی چې ته د خپلو مفادو دپاره لګیا یې او ته اسلحې جوړوه چې د اسلام ته ضرورت شي نو بیا په هغه ځای کې زیر وشه نه عزتمندو دا چې راغلي دي نو دا د اسلام دپاره دا زما د محبوب علیه السلام د دین دپاره نه هغه مظلومان مسلمانان چغې وهي هغې وړې وړې لږ د خپل چې د چا بچي دي لږ سوچ خو کوې که نه بچي باندې معمولی شانتې درد راشي معمولی شانتې تکلیف راشي څوک وینه لیدی شي د خپل ماشوم بچي څوک یې زخم لیدی شي څوک د خپل رور څوک د خپل پلار څوک د خپل رشته دار مازغه کار پرېږدي او دغه بچي چې نن د پلارانو په غېږو کې ټوکړې ټوکړې پراته دي هغه بچي چې هغې دپاره د کفن دفن انتظام نشته هغه بچي چې هغه زخمی شي د هغې دپاره نشه نشته چې د هغې علاج وشي د هغې دپاره دوایانې نشته د هغې دپاره خوراک نشته د هغې دپاره اوبه نشته مګر دلته دومره امن دی تاسو یقین وکړئ که د چا پروا هم شته هېڅ چا په دې باندې پروا نشته او هر یو انسان څه دی په خپلو خولو کې ډوب دی بس خوشحالي دې ته ده چې پټرول ارزان شو خوشحالي دې دپاره ده چې ماشاءالله حالات داسې حالات چېرته ټیک دي حالات خو هغه حالت ته را رسېدلي دي چې ورشه بیت المقدس خلاف عالمي سازش شروع دی مسجد اقصا په قبضه کېدو کې د مکمل طور باندې غزه ختمېدونکې ده اسرائیل دپاره چې کوم دی هغې نوې نوې نقشې وښودلې نوې نوې نقشې تیاروي او دلته کې افسوس دا دی چې د هغې دپاره اواز قدرې څوک نشي پورته کولی